حالات ډیر زیات خراب دي. ایران د امریکای په اډو باندې حمله وکړه او نننۍ شپه ډېره خطرناکه شپه ده او دنیا کې دریم عالمي جنگ چې کوم دی هغه شروع شو. ولې چې ایران داسې کوشش کوي، داسې سرتوړ کوشش کوي، نه شاته کېږي، نه د چا خبره اوري. امریکای له جواب ورکړه، د امریکای په اډو باندې په قطر کې په هغې باندې حمله وکړه او مکمل چې کوم دی تباه کړې. داسې کوشش کوي، لګیا دی. بل طرف ته دنیا چې کومه ده دریم عالمي جنگ ته داخله شوه. په ټوله دنیا کې به جنګونه شروع شي. الله د خپل خصوصي رحم او کرم وکړي. څوک په د ایران سره ولاړي، څوک په د امریکای سره ولاړي، څوک په د اسرائیلو سره ولاړي. ټولو اسلامي ملکونو له سوچ پکار دی چې د ایران سره ودرېږي او دا جنگ رکاو کړي او دا خبره ختمه کړي. که نه د دنیا حالات ډېر خرابېدو والا دی او په دنیا کې دریم عالمي جنگ چې کوم دی هغه شروع شو. ټولې دنیا حالات چې کوم دی هغه بدلېدو والا دی. ټوله دنیا چې کومه ده هغه د جنگ په لپیټ کې، د عالمي دریم جنگ په لپیټ کې هغه ټوله دنیا راله. الله د خپل خصوصي رحم او کرم وکړي.